أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رب العالمین انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که انسان دی او که پیری دی، د پیدایش مقصد د الله عبادت دی. او عبادت مون خو طالبانو ته جدا خبرې کوو، خو تاسو ته اسانه پښتو کې ویم. هر هغه عمل دی چې انسان یې په ډېره عاجزۍ وکړي د الله د رضا دپاره چې الله پې خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ او عمل کول، او مقصد د دې عمل د رب العالمین رضی چې الله راضي شي، الله خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ د یو ګناه نه ځان ساتل. ولې ته ځان ساتې؟ د انسان خواهش خو دا ګناه غواړي، خو دی وی الله زه دا خواهش د دنیا چې څومره دي دا خوا کوم او الله تا راضي کوم. دا م عبادت دی. یو هغه عبادتونه دي چې بنده عمل وکړي، لکه مونځ شو، روژه شوه، ذکر و اذکار شو، یا د شریعت مطابق خپلو بچو له نفقه ګټل شو، د دین معاملات بیا شرا په ښه نیت، واده په پورې، نکاح پورې دا عبادت شو. یو د بدعملو نه، د ګناه نه، د حرامو نه، د غیبت نه، د حسد نه، د چغلۍ نه ځان ساتل په دغه نیت چې زه الله خفه کېږي، چې الله خفه نه شي، الله خوشحاله شي. دواړو ته عبادت وایي. نو رونو عبادت چې سړی کوي مقصد بسی دا نه چې خلق راته ښه ووایي، دا بني چې زه پې دنیا وګټم، دا بني چې خلق ووایي چې ډېر لوی عبادت ګزار دی. که دا نیت راغی هر څه ختم. نیت به دی چې زما نه الله خوشحاله شي، بس په دې کولو الله خوشحاله شي، یا دا ګناه نه کوم چې الله خوشحاله شي. دا یو حدیث ته ما ستاسو مخکې ووی، حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک نه نقل کوي. زه ساده پښتو کې تاسو ته وایم، نور خو طالبانو ته مونږه په دې کې 2-3 ورځې سبق وایو. اوس هم طالبانو ته مونږ په دې کې تقریبا 3-4 ورځې سبق ووی، خو تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم چې یو حضور پاک چې کله هجرت وکړ مدینه شریفې ته، یو سړی مهاجر ام قیس ورته وایي. هغې سړي مدینې ته هجرت وکړ، خو څه دپاره یې وکړ؟ یوه ښځه وه ام قیس، هغه یې خوښه وه. مقصد یې دا و چې زه به لاړ شم او دغه ام قیس سره به نکاح وکړم. ګوره نور هم پکې سوچونه و، ښه سوچونه هم پکې و. ولې چې مدینې ته لاړ شي خو رسول الله مبارک پسې مونځ به هم کوي. مدینې ته لاړ شي نو حضور پاک مخ ته کتلو کې م عبادت ثواب. مدینې ته لاړ شي نو څه قرآن او دین به هم زده کړي. او مدینې شریفې ته لاړ شي د صحابه کرامو
او د حضور پاک مجلس کې کینې دا عبادت او مدینې ته لاړ شي مسجد نبوي کې منځونه کوي دا ټول عبادت دی خو مین سوچ اولا به بالذات طالبان ورته وایي مقصد صرف دغه چې د ښځې سره نکاح وکړم اوس دا خو لومبی زمانه وه نو د خلکو لا پوره د شریعت آداب نو زده کړي د خو وروستو بیا د شریعت آداب زده کوي ورو ورو په قلار قلار خلک به رالل د بانډې نه او د حضور پاک به په کور کې دننه ناستو تشریف فرما به او د دیوال نه پورې غاړه به آواز ورکړه یا محمدو اخرج الینا لکه څنګه چې موږ یو بل ته وایو ای خالد روضه ای زید روضه دقسې به هغې اواز کو د حضور پاک نوم به یې واغی صلی الله علیه وسلم روضه نو الله ورته آداب وښول دا څه بیادبي هغه وخت کې نه وه ته پته نه وه هغې خو ورو ورو د یو ورځې نیمې ورځې مسلمانان ورو ورو به آداب زده کول چې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا یو بل ته چې څنګه اوازونه کوئ داسې پیغمبر ته مه کوئ د هغې احترام دی او بیا پیغمبر مبارک تام وایي چې ته خفه نشئ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون دا د دیوال نه پورې غاړه چې اوازونه درکوي دوی لا د آدابو نه پوره نه دي خبر خیر دی ورو ورو به خبرېږي دقسې دی غریب هم د دې آدابو نه پوره خبر نه دی لاړ چې ځه هم پښتانه وي هم هما هم خرما هم به ښځه میله وشي هم به دا نیکې وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره پته ولګېده په منبر کې ناسته ویلان یې وکړه انما الاعمال بالنیات چې د اعمالو د ثواب تعلق د نیت سره دی اوس وګوره چې کوم نیت مضبوط دی که نیت دی د الله د رضا دپاره چې زمړه الله دپاره زمه نور قصې به هم حاصلې شي نو ثواب شو ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چا چې د الله د حکم مطابق د رسول او د الله د رضا کولو دپاره هجرت وکړو د هغې د حکم مطابق نو هجرت مقبول دی الله او رسول ته ثواب شو ومن كانت هجرته که چا هجرت دی له وکړو چې هلته کې صاحب حضور پاک د کچو مسلمانانو له پیسې ورکوي غنیمتونو کې سی ورکوي ډوډۍ ورکوي یا به هلته انصارو صحابو سره ډېرې ښېګړې کولې او یا د ښځې دپاره هجرت وکړو فهجرته الی ما هاجر الیه نو هجرت یې هم هغه څیز ته رد شو ثواب یې ونه شو ګوره څومره لوی سفر دی د هجرت او ما درته وایي پکې نورې نیکۍ هم وې خو مین مقصد اول مقصد ښځه وه هجرت لړ برباد شو ثوابونه شو هر عمل چې بنده کوي خالص مخلص د الله د رضا دپاره به کوي او که د الله د رضا دپاره د یو عمل وکړه او د دنیا د ښودنې دپاره د عمل وکړه هغه هر څه لړل برباد شو په ترمذي شریف کې یو حدیث دی اوږد حدیث یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه له ورته کېناست ابو هریره خو هغه صحابي چې د حضور پاک په خاصو شاګردانو کې او د حضور پاک 5304 او یا احادیث هغه امت ته رسولي دي چې اوبه سره څومره خو د امت ته رسېدلي دي هغه ته کېناسته وی ابو هریره یو حدیث راته ووایه داسې حدیث راته ووایه چې تا د حضور پاک نه په خپله اورېدلي چې بل پکې میانځ کې څوک نه ولې چې په خپله یو خبر اورې بل شان او بیا دې پې ځانم پې کړي او یاد کړي دي مې حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې دا خبره اورېده وی دغه مخامخ ځای کې مې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی لیس بیني و بینه احد بالذات مې اورېدلی دی د هغه او زما په میانځ کې هېڅ څوک نو او ښه مې پې ځان پوه کړی دی او عقلته فهم ښه مې یاد کړی ځان مې پوه کړی خو چې دا حدیث یې ووی یو مضبوطه چغې وواله او پرېوت بېهوشه شو لږ ساعت پس چې هوش کې راغی بیا وی ما د حضور پاک نه یو خبره اورېدلې ده زما او د هغه منځ کې هېڅ څوک نو
مې یاده کړی دا مې په ځان هم پوه کړی دی بیا یو مضبوطه کریکه وواله او په ځمکه بیا پرېوت بې هوشه شو 3 ځله دا چلو شو خلکو هغه سړي ته ویې څه غم دې راوړی دی زموږ شیخ باندې څه چلو سړي وي ما خو ته د حدیث تپوس وکړه ما ته څه پته لري چې بیا په هوش کې راغی نو بیا ووی ما د رسول الله او جاړي نه یو حدیث اورېدلی زما د هغه منځ کې بل څوک نو ښه مې یاد کړی دی مې په ځان پوه کړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایي چې د قیامت په ورځ به 3 کسانی الله به ځان ته مخامخ کړي رونو ډېره سخته ورځ د قسم زموږ د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به کوي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړي دي نیغ به مخ په مخ درته ولاړې یو شی در نه پټ نه دی بیا د خدای خوښه ده که دې معاف کوي او الله خوښه ده که سزا درکوي قانون مطابق د سره عمل کوي لکه زموږ عدالت کې د قانون مطابق یو سزا میلاوي او د الله خوښه ده که دې په مفتو کې معاف کوي کله کله صدر پاکستان ته د اختیاري چې هغه رحم درخواست ورته وکړي اپیل وکړي نو مفتو کې معاف کول کوي نو که الله دې مفتو کې معاف کوي پروا نشته لیکن دا چې څه دې کړي دي څه په خدای که یو شی د الله نه غیب دی که په ژبه دې کړي که په لاس دې کړي او زما رونو کله به دې وایي ما خو دا ګناه نه ده کړې توبې به وباس نه دي پې کړ دروغ به وایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون په خوله به بنده شي مهر به ولګي لکه بنده چاړه شي چاړه شو بس مهر ولګي او به کوي خبرې نه لاس به وایي په ما دې دا ګناه کړی خپه به وایي په ما دې دا ګناه کړی چې په کم ځای دې کړي حقه به درته را مخکې دا ګناه دې کړې ده نن سبا په دې کیمرو کې یو سړی وي دا غلا خو ما نه ده کړې کیمرې هغه ویډیو راغېستې وي ګوره ورته کړې ده که نه نو نه چې دنیا کیمرې په تا فوکس دی او ستا ټول حالاتو نه خبردار دي داسې هم شته چې په سعودي کې او دا په دې حرمینو کې دا کیمرې لګېدلې دي ستا ته د 20 کالو مخکې ویډیو هم ښایي په یو ټکې راته ښایي 20 کاله مخکې حقه تاریخ وله ورکړي حقه ټیم ورکړي یو ټک به ورکړي هغه ویډیو به راشي ساینس په دنیا کې دا څیز ایجاد که څه خیال دی الله سره به داسې نظام نه وي زمونږ یو شی د الله نه پټ نه دی یو شی مخامخ پې کې دا ستا نیکي ده دغه ستا ګناه ده انکار کولی شي چې دا هر څه ووینې دی به وایي نه الله باس لاول خو به دې انکار کوي دروغ ما نه دي کړی خو چې دا هر څه ورته مخامخ کړي باس ما کړی زما کرام الکاتبین دروغ لیکلی دي نه الله ولې چې انکار کولی نه شي مخامخ یې ورته ښایي زما کرام الکاتبین فرشتو ظلم کړی دی نه الله نه دی کړی دا مې کړی دي بس خلاصه شو خبره دنیا کې امتحان کې چې پیل شي نو سپلیمنټري به ورکړي ضمني امتحان زمړه هغې کې هم پیل شو او سند بلو نه شو زمړه چې یو ګاډۍ باندې به ځان له مزدوري کوم هلته سپلیمنټري امتحان او ضمني بیا نشته ختم اخیری امتحان فاینل او هلته دا نشته چې امتحان کې فیل شم نو دنیا ته به بیا موقع راکړي چې زه اوس بیا نیک عمل وکړه دی به چغې وایي الله ما واپس دنیا ته ولېږه ته ګوره چې زه څنګه عمل کوم ما ولېږه واپس الله وی دنیا دې سر خوړلې دی دنیا ته واپس تل نشته دغه یا جنت او یا دوزخ پورې غاړه جنت دی محشر ته مخامخ دوزخ دی د پاسه نري د ویښته نه نري پول د تورې نه تیره پل صراط بله لار نشته که زه د محشر کې ایثار شم د میدان کې دا به ختمي میدان محشر به چې حساب کتاب وشي دنګ ابر اوچت کې الله هغه ټوله د محشر ځمکه چې خلک پې د پاسه ولاړ ابر راغونډه کړي یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي خشته تکه سپینه د معدې او جنتیانو له به په میلمستیا کې ورکړي ختم
چې کوم د حساب کتابو شو هغه ځمکه ختم بس مخکې پل صراط دی اپورې غاړه جنت دی لاندې دوزخ دی او ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه هر سړی به پې ورځي ورود څه ته وایي یو ګودر ته داخلېدل ورځي به پورې وتل نه ورځي به یو کس الله وایي طالبان په پوهېږي تاکیدیه او د حصر جمله ده یو کس نه پاتې کېږي ورځي به پې اوس که د خدای طاقت د سره خو پورې به د جنت ته که د خدای طاقت نو قسم دی هغه پول چې د ویښته نه نرۍ وي او تورې نه تېرې وي چاپلار هم پې نشي لاندې دوزخ دی الله به دا درې کسان ودرئ د یو ته به وایي وایه بنده مال مې درکړی و ښه ډېر مال څه دې کړی انکار نشي کولی الله او بالکل تا مال راکړی ما هغه ستا په لار کې خرچ کړی دی انا اللیل و اطراف هر وخت مې خرچې کول سخاوت مثلا زه به مثال درکم کونډې یتیمانان مدرسه جومات هر چاله ورکړی رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دی وی خو چې الله وایي کذبته نو د الله د عرض نه ګیر چاپېره چې کوم هغه لکه او کروړه او اربه او فرشتې دي ټولې به وایي کذبته لومبی خو په د دا مهورو لګېد چې الله ورته دروغجن وایي الله توبه یو عام ملګري چاته وایي دروغ دی وی لږه وړه خبره ده او که یو استاد ورته وایي دروغ دی وی نو درنه ده یو لوی عالم ورته وایي یو افسر ورته وایي چې دروغ دی وی جج ورته وایي دروغ دی وی دا ډېره درنه خبره چې رب العالمین درته وایي چې دروغ دی وی ماشاءالله د غټه صدا خو دغه ده چې په ټول محشر په ټول مخلوق په مخ کې ورته الله دروغجن وایي چې دروغ دی وی ډېره لویه خبره غټه ټاپه ولګېده او بیا د لکونه کروړونه فرشتې چې ورته وایي دروغ دی وی بس د دروغجن سزا اوس لا سره چې الله بس ته دروغجن وایي بس خبره ختم الله به وفرمایي زه منم چې دا خرچې دې کړي دي خو زما دپاره نه لیقال فلان جواد دې له دې کړي دي چې خلک درته سخي ووایي چې ډېر سخي سړی ته خو ماله نه دي کړي چې خلک راته ووایي چې ګوره څومره سخي دي څومره خرچې وکړه وایي کونډو له یتیمانانو چې څه له دې کړي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی ته چې څه له کړي وه خو هغه مقصد حاصل شو ماله دې څه کړي دي اینما قدمته مخکې دې ماله څه رالیږلي ډېر خلک رونو ګورې نن خرچې کوي خو د الله دپاره نه کوي پلار به یې مړي پردی قرضه به پې پوري که ته ورته وایې چې دې قرضدار له قرض ورکه ور به کو در به کم او دلته به جمعې هم کوي څلوېښتۍ به هم کوي سخاتونه به هم ورکوي خیراتونه به هم کوي غوی به ملال کي میخه به ملاله کي په خدای چې هغه قرض تپوس به ترې کېږي دا زیاتي څیزونه دي او نه خو په شریعت کې جمعې شته او نه څلوېښتۍ شته چېرته صحابه او تابعینو خو موږ نه دي لیدلي چې له تختې لوی پخ کړی ده په زه مړی په تخته باندې ور واچو دا د هندوانو رسم چې دلته به یې مړی لمبو د مشرانو نه تپوس وکړې د هندوانو رسم و چې مړی به یې لمبو نو په تخته به یې واچو نو لمبو به نو حلوا به یې پخول حلوا پخه کې ماشومان هم نه خوري هغه حلوا په زول دی 5-6 روپۍ تباه او برباد کړي غریب له ولې نه ورکې خیرات کولی شي مړي پسې خیرات صدقه ثواب دا زمونږ مذهب دی چې دا مړي ته د دې ثواب رسېږي معتدلی نه منې مونږ یې منو خو په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې ریا پکې نه په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې الله پرې رضا شي په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ویلې څه ده ویې ویره یو صحابي راغی وی د الله رسول مور به مړه ده او یو کوی مې زړه غواړي چې وکنم مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وي که چېرته خدای خوږې اوبه راویستې کوی مې غواړي وکم وی او بالکل کوی یې وکنه او خدای پکې خوږې اوبه راویستې وی دا د ام سعد دا مې د مور ته ثواب شو بس دقه ثواب دی څومره چې خلک د کوی نه اوبه څکي مور ته به ثواب رسېږي جومات جوړ که مدرسه کې یو کوټه جوړه که غریب له ورکه یتیم له ورکه کونډې له ورکه څوک مه خبروه حضور پاک فرمایي 7 کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وی په هغه 7 کې یو څوک دی قیامت ورځ سخته ده خو دا 7 کسان
یو دی رجل تصدق بصدقه صدقه ورکي یا د خپل طرف نه یا د بل نه عامه ده او په کومه طریقه صدقه ورکي فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښې لاس کمه صدقه ورکوي چې دا قسم ته خبر نشي من وایو نه هلکه مه کوه قرض خله مړه سبا به خلک وایي چې پلار پسې یو دمړی هم خیرات نه خلک وایي لاړه هر څه اوبو ته لف شو غریبې په خدای یتیمانان بچي دې پاتې شي ماشومان واړه یتیمانان او ترې راشي خیرات کوم هلکه د خپل طرف نه کې کوي ماشومان بیا وروسته نه دا زما خیرات دی سبا به خلک وایي چې سیوه پسې خبیث بچیا ښځې ته دې چل وله جوړ کړی دا زمونږ په دغه میره کې ځای راته نښې یو 25 کاله مخکنۍ خبره یو زنانه اوسېده او ماشومان یتیمانانو په پردي کور کې وه بلکل په پردي کور کې او خاوند یې مړ شو او صاحب د هغه ځای نه تره راغی دا ماشومان دا ښځې لیوه او زه خیرات کوم خلکو ورته ووایي چې دا یتیمانان دي غریبانان دي دی له ورکړه نه 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 دا ما رور دی زه خیرات ورپسې کوم دا زما رور دی زه خیرات ورپسې کوم خلک به سبا وایي ګوره خلک وایي دا چې خلکو ټکې دې پکې وي هر سړي دوړه کړه وایم لال شو یا سنډار څه چومانه اوس خبره یېره دیګونه مو د دنیا او څلوېښت خلکو هم وي چې زه راشه تیاره نیغه غوړه غوښه ده بس منتم ده مونږ خو هم چې داسې ومو نو په خېټه ورته لاس ووو په خېټه لاس ووو د نارې ګولۍ ورته بیله ور واچو چې زه یاره ومې مونته محموده ومې مونته خیراتونه دي او صیبه کېږي او چې څلوېښت ورځې تېرې شو په څلوېښته مې واپس خیرات وکړه هغه ظالم نو هغه ښځې ته یې ویې ځه چې ځو ماشومان بچي وو یتیمانه هغه ښځې ویې زه خو نه ځم نه نه ته زما عزت یې ما پسې ډله راله ما ته راشه مولوي صاحب دقسې یو مسله ده یو سړی دی دا لوبې کړي دی مونږ پوهې که چې مه کوه اوس هغه ښځې باندې لاس واچوه ښځه مونږ ته وایي چې دا ما خرڅوي او دا ماشومان یتیمانان هم راله خرڅوي ما پسې ټانګه راوسته هغه ورځ یې ټانګې وې ما پسې لاړم چې لاړم چې سړي ته مې وکتل سړی سم یو موټه سوټا مشکل یو غټ شی لوی کوتک د دې بره وطن غټ کوتک و چې کېناستم کیاسې روب غوندې مولوي صاحب څنګه ما دا څه کوې وایي دا زما روندار ده زما عزت دی ما دا ستا عزت نه دی دا ستا روندار ده رور دې مړ شو اوس دا پردی شو ستا ختم رسول الله مبارک فرمای الحمو الموت لیور دا مای پیغمبر وی تبی ده ستا ردی نه ستر دی ستا نه ستر سپیک سپیک پا دی نه دا د کورتا مې ښځې نه ورته پوښتنه وکړه پلار یې پیش او پلار یې غریب داسې راغلی ړچېده ما ته مولوي صاحب ګورې دا لور مې بوځي دا نوسان وسیله له خرڅي دا ډېر ظالم دی یاره سړی کلک ورو به یې شروع کړه مې په خدای چې دې مقتدیانو ته هم دونه دې ټکوم چې د والو غل به دې معلوم نه شي ما هم پېژنې که نه پېژنې اوس اوس دې دلته راګېرومه مې دې پخوا به خلکو دا وږي په کوتکو وال وږي نه دي دا به یې په کوتکو وال نو جوار به یې تیستل هلکان ته هلکه د وږو هغه کوتک شته وجیب حکم کوه خو چې سړی نرم شو خوار شي دا واړه یتیمانان دا ته خرڅی دا جینکۍ دا واړه دی پلار دی دې پیش او کار یې پیش 4 میاشتې 10 ورځې به دا دلته تېروي دا خلک یې د کور نه نو باسي بس دا د دې کور دی او بیا د پلار یې خوښه ده او د دې ماشومانو خوښه ده وایي ما چې پې دونه خرچه کړې ده تا ته چې دې قوم وایي چې مه ولې دې کول نه ما دونه پیسې پې لګولې دي نو مې څه کوې پیسې لګولې ماشوم خرڅوې ښځه خرڅوې ما یې نیغ به دې ردې دی نه خلکو ته مې وایي که دې راغې که نه مې دا زما راته حکم دی مې خوږوی به یې نه خو ښه به یې ټکوی لکه وږي چې څنګه ټکېږي حقه چې هغه دوس وتښتېد نه ختم دا زموږ حال دی هلکه چې یتیمانان یو خبر آیت ته تر قرآن شریف وی ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا د یتیم مال به نه خوري ختم چې د یتیم مال دی وخوړه خېټه کې دی د دوزخ اور ور واچو قیامت کې به در باندې اور بلیږي مونږ خلک څه کوو په کوم طرف لاړو
سړی مړ دی قرض پاتې دی قرض نه ورکې یقین په خدای وکړه جومات کې ناست دی دا واقع ما غالبا یو ځل ویلم زما یو دوست دی ستاسو ری تورنګزو دکاندار په 400 کې و د کپړې زه ورسره ناست وم یو هلک راغی ما ته وي مولوي صاحب زما هم ته اخېستل کپړه وایي درته ووایه پلار یې مړ دی بلا خرچې ورپسې وکړې دیګونه په او زما پې قرض دی او د دې زوی واده دی ما نه پیسې وړي دي د دې زوی واده له قرض نه راکوي زه ورته یم چې قرض خلاصه خیراتونه مه کوه او وایي ګورو به قرض سره سړی دا خیرات د خدای دپاره شو نه شو د خدای دپاره خیرات چې کې پټ ورکوه الله دپاره ورکوه دیګ هم پخې منه نه دی که یو سړی خیرات کوي دیګ پخې په غریبانان وی خوري هېڅ منه نه دي خو په دې دیګونو کې اکثر ریاکاري راځي ساجت ریاکاری کوي په دیګونو باندې او زه ودونو کې موږ په لکونو روپۍ په شادي حالونو کې لګو رښتیا ووایه دا ته د خدای دپاره کې د خدای دپاره خو نه کارډونه دي او شادي حالونه دي او هغه دونه خلک دی او دونه موټرې دی او دا دی کم از کم 15 لاکه روپۍ دې برباد کړئ او چې او دې م خوړئ په خلکو او دغه خلک دا شادي حال نه روځي نو د مرۍ مرۍ او د سپېمو ډکي خوله کې به هغه ډکي م وی او هغه کاږه به م چوپي او چې روځي هی ته دې خدای غرقه کچغ وړي پکې چولي هغه بل ته هی ته دې خدای غرقه دوبچنې روجې وي ابل مړه مونږ خو غوښه پکې نه واسې تشه بوسه مو خوړل نو سپې هندوستړی خدای ناراض او اکثر لکه د امین په شان بې دعوت یې نه خوري دی وایي دا مخامخ دا دی ناست دی وایي چې تاله به دلته نه راتلم وایي له دې نه مخکې مې په خدای چې په پېښور کې ډېرې ډوډۍ بې دعوته خوړلې دا دی ناست دی مخامخ سپې هیرونو په دې 10-12 لکه روپۍ په مدرسه کې ښکلې کوټه جوړېږي طالبان به پکې د قرآن سبق وایي حدیث په ویلې کوي په جومات کې قالین واچوه جومات کې کار پې وکړه خوا کې د جومات جوړ کړه نیکبخته یو کونډې له ورکړه یتیمان داسې خلک دي نن په مخ د ځمکه چې د روزۍ درکې نه لګي داسې غریبانان دي یتیمانان چې پردی ټوکړي خوري قسم دې ما ته معلوم دي داسې غریبانان یتیمانان شته چې پردو ماشومانو جامې وله مور راوړي او هغه وله لنډې تنګې کې اوږدې کې حقه ورته ورچوي داسې طالبان مونږ سره شته غریبانان چې هغې د ماسپښین نه پس ځان له مزدوري کوي او سار نه سبق وایي دې له ولې نه ورکوي مدرسه کې د چای ډوډۍ ضرورت دی ولې نه ورکوي نیکبخته څه ضرورت دی د خیراتونو ته خیرات هغه وکړه چې الله پې خوشحاله شي خیر خبره خو لرې لاړه خو ضروري وه نو الله به وفرمایي چې تا خرچې کړي دي خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې پلان کې خو ډېر سخي دی هغه نوم دلته ګټلی دی ما له دې نه دي کړی الله به فرشتو ته حکم وکړي پوزه کې زنځیر واچوي په سپېمو کې پړ مخې راکاږې دوزخ ته یې ورلړه کې بل ته به وایي وایه که نه ښه مضبوط وجود مې در کړی او څه دې کړي دي او الله قاتلتو فی سبیلک ما ستا په لار کې جهاد کړی د کافرانو مقابله کې مې کوشش کړی دی او هغې پورې چې شهید شم نو الله ته مانه دا تپوس کې یعنې مفهوم درته وی مقصد درته وی ما خو جهاد وکړو شهید شم شهادت نه خو لویه مرتبه بله نشته الله به وفرمایي کذبت دروغ دی وی فرشتې به ټول وی کذبت دروغ دی وی الله به وفرمایي چې تا دا هر څه کړي دي جنګ دې م کړی دی جهاد او شهید هم شوې لیقال فلان جریء دې له چې خلک وي ډېر لوی پهلوان او بهادر دی هغه نوم دې ګټلی ما له دې څه کړي دقه نوم تا ګټلی ختم او دا شوي م دي زموږ په بخاري شریف جلد ثاني کې راځي یو جهاد دی په هغې کې یو سړی دی قزمان د بنو ظفر قبیلې د ظفري ورته وایي داسې په میدان د جنگ کې روان دی توره ورسره ده او داسې یو طریقه باندې لګیا دی د کافر مقابله کې جهاد کوي چې داسې پرې یې وغورځولې حضور پاک ته چې و چې یو هلک دی ډېر بهادر کوم دی هغه وی انه من اهل النار دا دوزخي دی صحابه وایي چې خدای پاکه سړی خو زبردست مجاهد او د دنیا کافران یې مردار کړل
او رسول الله مبارک وایي چې دی دوزخي دی. یو صحابي غالبا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ویله کې مې سودا شوه د حضور پاک خبره ټیک ده خو هسې و سودا ورپسې شو چې د منډې کړې ما به منډې کړې چې دی به ودرېد ما به اخره کې زخمي شو چې زخمي شو نو لاول یې غشي راویستل ځان یې پیلالو خوند یې ونه کړ بیا توره راواغېشته د تورې هغه موټی یې په ځمکه کېښود او هغه سوکی دې سینې ته دې غړه ته کېښوده ځان یې پرې ورغورځه ځان یې مړ رسول الله مبارک ته راغی الله رسوله زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر وی ولې وی چې تا وی چې دوزخي دی هغه خو هغه د ځان په توره مړ که رسول الله مبارک وفرمایل ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر کله خدای د منافق په ذریعه هم دین له طاقت ورکوي دین له پې طاقت مې نو سړی منافق و ریا دپاره او د پیسو د غنیمت دپاره جنګېده او اخره کې ځان مردار کړ الله به وفرمایي تا دا هر څه کړي دي خو دې له چې خلک وایي فلان جریء ډېر زړور او بهادر دی وایي سپېمو کې زنځیر ور واچوې راکاږې دوزخ ته دریم ته به وایي قاري صاحب دلته راشه څنګه ښکلی اواز مې درکړی او قرآن مې درته ښول او الله څه دې کړي دي ما تلاوت کړی قرآن مې لوستلی سهار او ماښام الله به وفرمایي کذبته دروغ دې ووایي فرشتې به وایي کذبته دروغ دې ووایي الله به وفرمایي چې دا تلاوتونه دې کړي دي خو څه دپاره دې کړي دي لیقال فلان قارئ ډېر ښکلی قاري دی ډېر خشته اواز دی چې خلک زما د اواز صفت وکړي د قرت صفت وکړي چې څه له دې کړي دنیا کې د هغه شی ګټلی دی سپېمو کې زنځیر ورته واچوئ پړ مخې دوزخ ته واچوئ حضرت ابو هریره وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې نیکۍ کړي دي او پړ مخې به دوزخ ته وغورځېږي چې چا دا نیکۍ نه کړي ګناه کړي چې د هغې به څه حال د دې وجې نه د دې خپلو طالبانو ته وایم چې طالبانو خدای مو عالمان که نو په درس پیسې غشتل جیز دي که تنخوا دي که ته وعظ او نصیحت او تقریر کې پیسې اخلي علما دام جیز ګرځولی دي چې دام جیز دي بچي برې څه خوري دام جایز دي خو نه داسې به نه کوې الله دپاره کوه درس د خدای دپاره کوه که تنخوا میلو شوم او که میلو نه شوم وعظ نصیحت تقریر د خدای دپاره کوه که چا څه شي درکړل لا ښه که درې نه کړل پروا پې مه لره ډوډۍ د خدای په لاس کې او قسم درته خورمه چې الله ته دې مخ کړی چې الله زه تا راضي کوم دا دنیا به راغمتون الی رجلیک د خپوغ لاندې برې دا دنیا پرته مال خو د خدای سره دی عزت د الله سره دی ډوډۍ د خدای سره ده مقصود بالذات چې ورته وایي الله دپاره کوه بس ډوډۍ د خدای سره ده ته به خدای خوشحالي او تا به خدای خفه کوي او زه عموما وایم هغه ذات چې خپل دشمن کافر له روزي ورکوي مشرک د خدای غټ دشمن دی هغه له ډوډۍ روزي ورکوي د دنیا ظاهري عزت ورکوي نو چې څوک د خدای دین او عبادت کوي هغه له به خدای ډوډۍ نه ورکوي دا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر بخاري کې یو واقع لیکلی ده دا ګاره لکه دا ناشنا خبره خلک کله وکړم نو بعضې خلک وایي دی څه ووایي ما حواله درکړه مولانا زکریا صاحب ډېر لوی سړی دی د بخاري شریف په دې تقریر کې هغه یو عجیبه واقع لیکلی په دې لومبي جلد کې همدما چې کوم حدیث وي دغه ځای لیکلی وي یو سړی وږی و وږی دی ډېر زیات وګرځېد راوګرځېد خو څه پیدا نه کړل د لوږې د لاسه یو جومات ته یو راننوت جومات ته راننوته چې زه دې جومات ته ځم څوک به راشي که چېرته نوړی روټۍ راوړه خو چې راننوته نو یو درې کسان د جومات په ګوټونو کې ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دی یو دې ګوټ کې ولاړ دی یو دې کې دې راغی بل ګوټ کې ودرېد هلکه یې سوچ کوو چې زه د دې درېو سالې به زما دوی خو به ناره نه تېروي دوی له خامخا څوک ډوډۍ به راوړي او خوراک به راوړي نو چې دوی له راوړي نو داسې به هم دوی نه چې ما ته به ست ونه کړي خو چې دې ودرېده دې کې یو خشته جینۍ را دننه شو هغه جینۍ سره کوزم دا لوټه او دا لاس وینځونکي چیلمچي چې ورته وي دا هم ورسره دی هم را دننه کړل او ښه مزېداره خوانچه د خوراک ښه قیمتي قورمې مورمې هغه هم را دننه کړل بس دا دې چې دی بس د دې غریب خو وږی دی بس هغه
قورمو ته سترګې نظر ور واچو چې خدایه نو چې په کومه به هلته به ځي که ماله به راځي خدای دې خو یې راولې یا الله او نیغ نیغ داسې ورته ګوري چې مال یې راولي جینۍ دې پرېښود او مخامخ هغه بل سړي له ورغی چې ورغی هغه ته هغه لاس وینځونکی او هغه لوټه ونیوله وایي لاس وینځه ډوډۍ مې درته راوړې ده هغه ورته اډو ګوري نه دغه درې ورته اډو ګوري نه او دې د ظالم بچي خو شیش مخامخ کړی دی وږې دی هغه ورته وایي لاس وایي لر شه ګوري م ورته لا لاس وینځه ما د ډوډۍ راوړه نه اخشه ورکشه ته ما له څه له راغلې ښې ورټله خو جینۍ نه صبرېږي چې لاس به خامخا وینځي دا سړی را مجبوره که او لاس یې پې ووینځه چې ویې وینځه او دې زړه کې وایي چې خدای دې بې خو باسه نو چې هغه نه خوري نو ماله راوړه که نه زړه کې هغه نینځي اوس هغه مجبوره نو موږ خو چې د تلې نه وي خدای دې غرقه که دې خوا اوس هغه لګیا دی لاس یې پې وینځ چې ووینځه بیا ورته هغه خوانچه ونیو لر نه خورم نه خامخا به خورې او یا ته دا مار خواري کړې ده هغه یې رټي او دی رضا کوي اخره کې دا سړی مجبوره که چې مجبوره یې که نو چې هغه هډوکې راولي غوښه تې وخوري نو دا هغه هډوکي باندې دا جینۍ په دا مخ ولي چې بیا غوښه وخوري په هغه هډوکي دا جینۍ په دا مخ ولي او ته خیر دی خیر دی خیر پروا نشته اوله خو ته دا غوښه وخوره ښې دا جینۍ په هغه هډوکو مډوکو لتاړ کړه خو سړی یې خو په ډوډۍ موړ کړه روټۍ پې وخوړه لاړ بل دا جینۍ لاړ او دې ایو ته هغه نورو ته اډو ګوري نه او ده ورته شیشه غشتی دی لکه پیش چې خوراک ته شیش والي چې اوس هغه له لاړ هغه ته م وایي لاس وینځه هغه نه وینځي او رټي یې په زور یې پې لاسونه په مینت زور څه په مینت ووینځل اخره کې هغه ډوډۍ پې خوري هم دا لوبه کوي چې غوښه وخوري نو په هغه هډو کې دا جینۍ ولي چې غوښه وره جینۍ پې ولي او دی بیا هم رضا کوي خیر دی معموله پروا نشته خو جرور درېیم له لاړ هغه هم دا لوبه وکړه اخره کې دی اشنا له راله چې راله او لاس وینځونکي یې ورته ونیوه او وایي شابه لاس وینځه دی ورته وایي لکه هغوی چې کومه لوبه کوله دم هغه لوبه شروع کړه نه انځم جینۍ خدای دې بې خو باسه انځې که نه ځم نه انځم که نه انځې چې د نه ځمه تا خدای غرق که ما د لوبه راوړې لاس نه انځم نه 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 اوبه وینځو الله الله اوبه وینځ لاس یې ووینځ بشیر جان ورته چې ته ټینګېږي په خدای لاس یې ووینځه چې لاس یې ووینځله اوس هغه ورته وایي دا ډوډۍ خوره دې خو مغه دغه ته ګوري چې هغه نورو څه کړي زه به مغه هم کوم نه خورم ده خدای دې بې خو باسه تا خدای غرق که ما دله ډوډۍ راوړه ته ماته خدای دې بې خو باسه مری نه دې ونیسه ده اوسه ځم نه 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 پام کوه معافي غواړه معافي غواړه الله دې خوا که چې اوس غوښه یې راواخېسته وخوړه نو هغه نورو چې کومه لوبه کړې وه اوس هډوکې راواخېسته او دا جینۍ پې ښه رسه وویشته به جینۍ ته دغه خوا که هغه خوانچه او دې مری ته یې وله لاس کړې او راګیرې که تا خدای غرق که ما دله ډوډۍ راوړه ته ما په هډوکو ولې خو ښې ومږه داسې یې راګیر که چې ښې برابر کړه هغه سړی ورته ویې جینۍ د خدای خاطر ما خو هغه درې واړو چې څه لوبه کوله نو ما وی دا به د دې علاقې رواج یې چې څوک چاته اوبه اچوي دوی به نکړې نکړې کوي او ډوډۍ کې به هم نکړې نکړې کوي او دا به رواج چې بیا به چا وله ډوډۍ راوړه نو غوښه وخوري په هډو کې به یې ولي ځکه درې واړو چې څوک ما هغه وکړل نو هغوی دې بیا هم ورته مینت کول موږ دې تباه او برباد کړو مری نه ونیو دا څه چل جینۍ ورته وایي زه دنیا یم د جینۍ په شکل راغلی او دا ما چې څه راوړي دي دا متاع الدنیا د دنیا خواهشات او د دنیا عیش و عشرت څیزونه دي ما راوړل ما نه درې واړه خفه دي رضا کوم هغوی ما ته زه دنیا یم نه ګوري زه یم چې دې رضا کړم هر څه چې وایي خو چې دې راضي کړم او ځان ته یې رامایل کړم ما پې ښه ډوډۍ او سامانونه ور مخکې کړل خو ما ته یې نظر قدرې مونه کړ دې ورټلم او تا ما نه خفه نه زه چې راننوتم ګور ګور دې راته کتل ته خو ما پسې نښتې لکه سپی چې غوښې پسې نښتې په تا نه خورم بیا راپسې راځئ واقعي زما ورور چې دا روزي رزق دا د الله په لاس کې دی زما ورور مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه
جماعت کې ناست دی اشراق منځ ته پورې منځ چې به وکړې اشراقه پورې ناست دی یو سیټ راغی هغه سیټ هم په ده خپل ازمایش او امتحان کو او څه پیسې یې راوړې پخوا د ډبلې روپۍ وې او مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه ته چې هغې پیسې کېښودې وایي صاحب دا پیسې واله دا مې تاله راوړې بزرګانو د کچپ خاوندانو اندازې نه هم پته لګي وایي زما ضرورت نشته وایي حضرت که ستا ضرورت نه نو په طالبانو وویشه وایي چې زما په لاس یې وویشه نو په خپله دغه مدرسه د یو څه وویشه که هغه سیټ نیغ لاړه او پیسې یې راواخیستې او د مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه په پیزار کې واچول او یو غسلخانه یا ګوټ هر ځای چې یو ځای کې پټ شو او مطلب یې دا دی چې دا خو زما د مخه نه ځي خو چې دې زه نه یم او وروستو راشي ګورم چې اوس به یې اوچتې او که نه داسې ځای کې یې واچولې که بل ځای اچولی وي کیدای شي نظر یې ورته نه وي کړی سپلو کې یې ورته واچول مطلب یې دا و چې دې دا پیسې راولي زه به پې اواز وکړم ملا صاحب وختې دې نه اخېستې اوس دې واخېستې چې ګنګوهي صاحب رحمت الله علیه د نفلو نه فارغ شو راووته او ځي او په پاڼو کې خپې منډي نو خپې پکې نه ورځي چې وکتل داسې دي حقه پیسې یې په پاڼو کې پرتې وي پاس هم پې ډېرې پروت دی او پاڼې یې اوچتې کړې او په هغه ځای وڅنډلې داسې ویشینده او بیا څه وایي دا ټکې ډېر عجیبه دی وایي ای ګنده ماله پلیته ماله چې څوک در پسې دی منډې ته وایي ځان نه ورکې او چې څوک درته شاکۍ در نه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کې دقسې ته روان شو د مارونو ډوډۍ د خدای په لاس کې روزي د خدای په لاس کې کم عمل چې کې خالص د الله د رضا دپاره کوه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای دغه درې کسان دي لومبې جهنم الله پاک به په هغوی باندې غرغنډه کړي عملونه څونه مزیدار خو اولا و بالذات طالبان ورته وایي مقصود بالذات د الله رضا نه و دنیا وه هر څه لړل برباد شو هر عمل چې کې بس دا نیت کوه چې د مانه الله خوشحاله صدقه ورکې پټه ورکوه چې مانه الله خوشحاله شي منځ کې په دې فرضو کې ریاکاري نه راځي دا به نه وي چې خو دا فرض په جومات کې کوم نه هغه در باندې مقرر دي ابه کې څه خبره نشته حج له دې دنیا د نه خبرېږي خو څوک مه خبره او ډېر خلک ورې نه نجونو له عمرو له هم په دې نیت ځي توغمه وباسه عمرو له ځي او تا ته به وایي زه خو هر کال روجه کې عمرې له ځم او هر کال ځم او هر کال ساجت دی دې خبرو ته هر خلکو ته اورې یو سړی دا وایي زموږ بعضې بزرګان وایي چې دا خو مې درېم حج دی نو زه بس هغه مخکني دوه دي دوړه کړل تا ته چا وایي چې درېم او ته چپه چی خرڅی څه دا مې پنځمه عمره ده او دا مې شپږمه ده او دا مې لسمه ده سا ضرورت سره یې دې خبرو دا خبره عجز ده دا خلکو ته ښودنې دپاره عبادت کول من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا شرک خفی ورته وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 1400 سال مخکې انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر وی په خپل امت چې یریږم د رکوټې شرک نه یریږم قالوا صحابه یو ما الشرك الاصغر یا رسول الله دا الله رسول پټینې شرک څه شی دی وی الرياء والسمعه د ښودنې دپاره کار کول او د شهرت دپاره کار کول که ته نیکیم کې دی دپاره چې زما شهرت په خلکو کې راشي او ما خلک وویني چې پلان کې سړی نیک دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار او الله په قرآن شریف کې دې ته رکوټې شرک ویلی عمل چې کو صرف او صرف د الله د رضا دپاره به کوو نو چې کم عمل دی د الله د رضا دپاره وکړو قسم دی په دنیا کې به هم سعادت الدارین ورته وایي په دنیا کې به هم دله خدای پاک بدل درکړي او په آخرت کې یو حدیث درته ووایم حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله د یو بنده سره مینه وکړي اذا احب الله عبدا یو بنده سره مینه وکړي ګوره چې عمل الله لکې الله به در سره مینه کوي ته ما خوشحاله زه به تا خوشحاله وم که نه
چې ته ما نه خوشحاله نو زه په تا څه کوم چې الله د پاره دې مینه وکړه نو الله نادا اواز وکړي جبریل ته ای جبریله دا فلان کې زما خوښ دی تم ورسره مینه وکړه ان فلانا احبه فتم ورسره مینه وکړه جبریل څه چلو کې په اسمانونو کې اواز وکړي چې دا فلان کې د الله خوښ دی احبوه تاسو ورسره مینه وکړئ نو بیا حدیث څه وایي ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلکو په زړه کې الله د هغه قبولیت ورواچي د بدانو نه نیکان مې ځکه یاد کړل چې د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت ابوبکر او حضرت عمر مینه هم نه د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت حسین مینه هم نه وه د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت عثمان مینه هم نه وه د نیکانو خلکو په زړه کې الله د هغې مینه واچي نو که ته وایې چې خلکو ته زه خوښ شم نو د الله دپاره وکړه نو الله به د خلکو ته خوښ کړي که نه که ته وایې پیسو لکم الله له وکړه نو پیسه خدای سره ده که ته وایې چې زه د لویۍ دپاره کوم نه الله له وکړه نو لویي د چا په لاس کې ده د الله دې کې څه خبرې پاتې دي انشاءالله په آینده جمعه کې به راته بیانوم انشاءالله خو زما د خبرې مقصد رونو سره چې نیکي مونږ کوو د نیکۍ مقصد څه دی هغه عمل په ډېره عجزۍ کول چې زما رب پې خوشحاله شي بس الله خوشحاله شو خبره ختم دعا وکړئ الله مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای چې مونږ څومره اعمال کړي دي پروردګار که زمونږ نه پکې څه ریاکارۍ شوي ښودنې شوي الله معافي غواړو الله معافي غواړو مونږ معاف کړه تاسو هم داسې وایئ بیا چې څه اعمال کړي بنده او ریاکارۍ شوي که توبه دې وویسته نو پاک به شي توبه دې وویسته هغه اعمال به پاک شي که خیر انشاءالله فکر مه کوئ خو بیا دپاره داسې مه کوئ الله که زمونږ نه د خولې د لاس د مال د زړه چې څه عبادت کړی دی او ریاکاري م کړی د ښودنې شهرت دپاره الله مونږ معافي غواړو راته معاف کړه الله معافي غواړو راته معاف کړه ټول اعمال هم د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځه ته پې راضي شه الله ته پې راضي شه ته پې راضي شه بعضې بیماران دي دوستان دعا وکړئ الله والا روغ صحتونه ورکړي بعضې زنانه دي دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبوله کړي بعضې دوستان دي د هغوی څه ضروریات دي دعا وکړئ چې الله ضروریات ورته پوره کړي الله د دنیا و آخر د پریشانو نه په امن کې وساتئ او الله د خیر او برکت زندگی م نصیبه کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتئ الله د شریانو د شر نه مو ساتئ الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتئ ناګهاني آفاتو نه زنانه واړه لوی مونږ په امن کې وساتئ خدای ته رانه راضي شي بنده به خپل کار کوي خو الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي بې اولادو له اولاد ورکړي د چا چې نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي مردگان د مسلمانانو الله ټول وبخي زمونږ دا طالب علمان دي او ډېر خلکو په جوماتونو کې ډېره کړي دي مدرسې سره خلک امداد کوي الله چې څوک هم زمونږ د دې بې کسو بې څوکو د حدیثو مبارکو د طالبانو په جوماتونو کې خدمت کوي ډوډۍ ورکوي مدرسو سره امداد کوي د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین د قسم خیل وفات شوی وه کرامت ماسټر صاحب الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د دیدار آباد د دربادشاه مور واقعي دربادشاه مور تېره جمعه وفات وه الله دې وبخي الله دې وارثانو ټول له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله دې روغ صحتونه او شفا ورکړي دا د ظهورو موږ سره د خور بیماره د غریب فالج والده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي اسیزو دیار خان بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي بار ملک یو مسافر دی او هغه ته څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي بار چې څومره مسافر دی هغې ته دعاګانې کوئ ښه ځکه ډېر سخت بازو باندې الله یې د ټولو مسافرو مدد وکړي الله دې مل شي او الله دې په روزګارونو کې برکات واچي او زموږ یو دوست دی بادر خان د هغې والد صاحب بیمار دی غریب د ملا د تکلیف دی ورته هغې ته هم دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي وله شفا ورکړي او زموږ نجیب الله خان دی هغه هم د هغې دویمه جمعه ده چې غریب راغلی هم نه دی راغلی دی لاړه هغه ته هم دعا وکړئ ډېر مخلص ملګری چې الله روغ صحت او شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا